जी मुस्कुराई आप पाकिस्तान में है बिल्कुल जी और नवे सुई यो नवे सार आगाज यो नवे रेट द पेट्रोल څنګه چې تاسو ته موږ مخکې وي چې د حکومت اړخ نه کم نوې اعلان شوی دی د 12 بجو نه مخکې یو ریټ چلیدو دا مرګري زمونږ چې کوم دی نو دا د یو منټ لیټ شو د 12 بجو نه او دوی په سو باندې تیل واچول تاسو ته کو څه پوزیشن دی جی روډ خپل نوم وای څنګه رحمان الله څنګه په سو تیل واچول 458 روپے 558 روپے باندې دوی تیل 458 باندې دوی تیل ساری وال 458 روپے باندې دوی پټرول واچول تاسو ګوره نوې ریټونه په پاکستان کې نافذ شو څنګه چې حکومت اعلان کړو خو ټیک ټاک اضافه ده په دې باندې د عوامو سره د عمل دی داسې نه ښکاري چې په دې باندې به عوام سره د عمل ورکړي ځکه چې عادت دي د څو ورځو نه دا ریټونه مسلسل رد و بدل په دې کې راځي څه داسې اوسه پورې ریاکشن نه راغلی عوام تاسو ګورئ سړکونو ته نه راوتې یا څه داسې غټ احتجاجونه مخ ته نه راغلي او د هغې نه چې کوم دی حکومت مکمل فایده اخلي او دا ریټونه د خپل خوخي اعلانات کیږي باوجود د دې چې حکومت بار بار دا هم وایي چې د کم عالمی حالات په هغې کې د هغوی د تیلو چې کم ترسیل دی نو هغه مسلسل روان دی داسې خنډان په هغې کې نشته چې د تیلو د کم ترسیل دی په هغې کې هغوی ته څه مشکلات مخې ته راشي خو بیا هم ریټونه چې دي نو هغه چې کم عالمي سطح باندې کم رد و بدل راځي د هغې نه زیات ریټونه په پاکستان کې بدل شو او د دې ټولو چې کم زور دی نو هغه عام عوامو ته دي کم چې په موټر سایکل باندې خلک ګرځي کم چې په وړو چنګچیانو په رکشو کې خلک ګرځي کم چې پبلک ترانسپورټ دی نو د دې ټول زور به سبا نه به تاسو ګورئ چې دا به دغه زور به عوامو ته رسي د روډ د موږ تپوس کو روډ مې څه ګڼې چې دا کومه اضافه شوې ده د سلو نه زیات په دې کې زیاتوالی راغی په دې تیلو کې په عام عوامو باندې اثر شته که نه یاره بلکل په عوامو باندې بلکل اثر دی دا خو ټول غریب عوام دي څوک دیاړې مات دي دا اوس زموږ دا رور دی دا غریب چې په موټرسایکل باندې دیاړی ځي نو په دې باندې خامخا دغه پکار دی چې دا د غریب عوامو ته دا چې دا پټرول ارزان کړي تا خو به ډېر عمري که نه نو دا راته ووایه چې دومره غټه اضافه چې د سل نه زیات په یو وخت باندې 140 روپۍ په یو ځل باندې اضافه وشي په یو وخت باندې په یو اعلان کې داسې چېرته لیدلي په ټول عمر کې داسې ما نه لیدلی زما ماشاءالله چې زما 32 سال عمر دی ما په 32 سال کې دونه دغه نه دی دونه مهنګايي نه لیدلې څومره په دې حکومت کې وشوه دا پټرول چې کوم دی دا د ټول چې کوم مصنوعات یا څومره چې مهنګايي کلم راځي نو د هغې انیشل د هغې چې کوم ړومبې سټیپ وي نو هغه د تیلو د پټرول او د ډیزلو نه راځي ځکه چې ټرانسپورټیشن چې د څونه څیزونو ټرانسپورټیشن دی نو هغه په پټرول او په ډیزلو باندې دی دا تاسو ګورئ نوې ریټ چې کوم دی دا نافذ العمل شو په 400 کې د 12 بجو نه پس دې وخت کې موږ 2 اپریل دی او سبا د جمعې ورځ هم ده نن د زیارت ورځ ده دلته چې کوم ریټونو نو هغه نافذ العمل شو خلکو چې څونه تیل اچولو تاسو مخکې دی نه رشم وکړه چې خلکو دلته کې تیل واچول لاړل او عوام چې کوم دی نو غریبانان پریشان هم دي څه وایې دی دونه غټ ستا خو به هم دومره عمري چېرته دومره یکدم دونه غټه اضافه د سل نه زیات په یو لیټر کې په تاریخ کې به پیل ځل راغلی او دې سره به حالات ډېر زیات ملک نور هم خراب شي او غریب عوام چې کوم دي نو هغه به نور هم ذلیله شي مالداره خو به بیا هم وخت تېرېږي خو دا به ټول زور غریبو خلکو ته رسي ځکه سبا به په چینچي کې کیني ډبله کري به تیلي په زوزکي کې به کیني ډبله کري به تیلي که په هغه رنګ په هر څه ټرانسپورټ وي نو هغې به ډبله کري شي نو غریب عوام ته به ډېر مشکل شي جی تاسو یو خو دا خبره ده که نه دوی وایي چې جنګ شروع دی دې وجې دا تیل ګران دي که نه نو ایران والا خو پاکستان ته وایي چې تاسو تیل وړئ که نه نو دا بیا ولې ګرانېږي وجه سره او حکومت په خپله دا هم نن ویلي دي چې موږ ته په تیلو روړو کې رکاوټ نشته نو رکاوټ نشته نو لکه نورو ملکونو کې چې ګرانېږي دا جنګ د وجې ګرانېږي که نه نو پاکستان کې ولې ګرانېږي دا تاسو چې ګورئ دا د عوامو ریاکشن دی خو زه تاسو ته دا بیا وایم چې زموږ عوام هغه چې مخکې به زما چې څونه یاد شي په وړوکوالي ما به کتل یا صحافت چې کله ما 25 کاله مخکې شروع کړو نو ما چې به کتل نو خلک به په 1 روپۍ پټرولو باندې چوکونو ته راوتل او په هغې ابه حکومت هغه وخت کې کنسیډر کول هم چې خلک په راوتل مظاهرو له خو ولې اوس هغه شان د خلکو ریاکشن هم نشته خلک ډیر په نور سيزونو کې بوخ کړي دي حکومتونو یا دغه حالاتو
نو هغې د اړخ نه هغه ریاکشن هم راځي. خو فلحال تاسو ته مونږ زموږ مقصد دا و چې تاسو مونږ وښیو تازه حالاتو نه هم خبر کړو چې د پټرولو کم قیمتونه دي هغه ورسېدل. د دې به خامخا چې کوم زموږ د عام وګړي د عام خلکو چې کوم معاشي حالات دی په هغې باندې به ډېر زیات اثر غورځوي. په ملک کې د مهنګایۍ یو نوی لهر به راځي او د دې نه به عام ولس په ډېر په سختۍ سره د دې نه به متاثره کیږي.